حضرت انس وی پکم ورځ چې رسول الله مبارک مدینه ته راغی هر شی روښانه او پکم ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زموږ لاسونه لا د هغه د قبر په خاورو کې لید بیتو چې ارس تیارو بیا هغه رڼا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده دغه ورځ هم تېره شو ځکه جنازه به دوه درېو کسانو کوله چا وې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چا وې شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق وی ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې کوم ځای خدای پیغمبر نڅا وویسته دغه ځای وله خدای خوښ کړي هم دلته یې دفن کوو نو هغه ځای نه بستره مبارکه خوا کړل ته وله قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه به تلل او جنازه به کول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړی غسل ولا حضرت عباس ورکړی دی تریو دا غزوې د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا ورسره و انصارو کې یو کس ورسره و دی ولا غسل ورکړی دی غسل یې چې ورکاو وی جامې ته لرې کو غسل ورکو که سره د جامو ورکو یو غیبي اواز د کوټې د ګوټ نه راغی چې رسول الله مبارک به د جامو سره لمبه وی جامې به نه لرکوی یا چې کله دفن شو چهارشنبې په شپه حضرت انس وی موږ سه خاورې واړولې بار روان و چاریان یې را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه موږ لار کې ولاړه وه ما ته ویل څه خوند دی درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زما وروڼو موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پې روښانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پې ډېره لویه ګمراهي ختمه کړه لویه تیاره پې رب العالمین ختمه کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته ومنه ولاړ 63 کالو په عمر کې دغه رنګې موږ به یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واخېست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واخېست موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره موږ حوض کوثر په غاړه باندې ملګري کړي موږ به د الله نه دا سوال کوو چې د هغه غرولې شوي دین الله زموږ نصیب کړي په دغه دین الله زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب وګرځولی کړي او د هغې د سنتو الله پاک زموږ اتباع او تابعداري نصیب کړي الله رسول الله مبارک زموږ دپاره یو ښه پیشخیمه ثابته کړي الله د هغه په دین زموږ مرګ نصیب کړي زموږ ژوند نصیب کړي الله ګمراهۍ نه وساتي اللہ دا کفر نموزد خاتمہ مو بالایمان کے اللہ دا رسول اللہ مبارک دا مبارک لاس دا حوض کوثر و مذہبک نصیب کے اللہ دا عقید مبارک لاس دا حوض کوثر و مذہبک نصیب کے اللہ دا عقید مبارک لاس دا حوض کوثر و مذہبک نصیب کے دا عقید دین خدا زمونگ دا بچوں زمونگ دا نسو نصیب کے خدا جسو مریضان دی شفا والا ورکے تو مر قرضداران دی قرضون اخلاص کے زمونگ دا حلال و رزق نصیب کے او خدای پاک دا ټوله جمع خوشحاله کې خدای دې دین او دنیا دواړه د برکت کې بچی کامیاب کې چې اولاد دې خدای نارینه اولاد ولا ورکړي د چا څه خوشحالۍ وي خدای زموږ خوشحالۍ زموږ نصیب کې او خدای دا مخلوق د شر د ګوڼ د شر د فتنو د دواړو جهانونو په امن کې استاد برحمتک یا